السلام علیکم ملګرو. جنید خان ما محمد حفیظ د پاکستان کرکټ بورډ د طرف چې کوم عہده غله ملو شوی و هډ کوچ او ټیم ډایریکټر هغه دواړو عہدونه ختمېدو والي دي ځکه د پی سی بي چې کوم چیرمن راغلی دی محسن نقوي صاحب هغه د حفیظ خو کلیام مخالفت کړی دی. حفیظ د کوم چې د سیریز نه راغلی د استرالیا او د نیوزیلند سره چې کوم سیریز پاکستان کړو ټیسټ سیریز یو ټي20 سیریز دغه سیریز چې کله مطلب یو ټیم چې کله سیریز بایلونه چې کله خپل وطن ته راشي نو یو پریس کانفرنس کوي چې میډیا ته پوره وجه ښیي چې په دې وجه موږ د سیریز بایلو داسې مسټیک موږ نه شوي دي. نو حفیظ چې کوم دی هغه پریس کانفرنس کولو خو پاکستان کرکټ بورډ ولوي چې بېشکه ته خپل پریس کانفرنس وکړه خو د پاکستان کرکټ بورډ پلیټفارم به نه یوز کړې نه چې تا ځان سره د پاکستان کرکټ بورډ دغه لګولي یا د پاکستان کرکټ بورډ میډیا ته خو کلیام خپل پریس کانفرنس وکړه چې کومې میډیا ته پریس کانفرنس ورکه خو د پاکستان کرکټ بورډ پلیټفارم به نه استعمالېږي. پاکستان بورډ ته دا هم پته مطلب پاکستان بورډ ولا دا هم ویلي دي چې ستا چې کوم کانټریکټ دی هغه الریډي ختم شوی دی او اوس د پاکستان کرکټ بورډ چې کوم نوی چیرمن دی محسن نقوي صاحب هغه غواړي چې نوی هډ کوچ چې کوم دی هغه فارن واخلي د بهر نه کوچ والی د پاکستان چې کوم کوچز دی هغه نه اخلي بل وهاب ریاض چې کله چیف سلیکټر جوړېدو نو محمد حفیظ دغه خو کلیام شفارس کړو چې وهاب ریاض د چیف سلیکټر جوړ شي. وهاب ریاض چیف سلیکټر هم د حفیظ په وینا جوړ شو. اوس وهاب ریاض هم حفیظ نه شاکړه د حفیظ مطلب حفیظ سایډ نه اخلي ځکه محسن نقوي چې کوم دی هغه د پنجاب نگران وزیر اعلی او جی نو داغه په وزارت کې وهاب ریاض له عہده ملو شوی و نو وهاب ریاض چې کوم دی د محسن نقوي خلاف نشي تللی. محسن نقوي ته اوس د حفیظ شفارس نشي کولی. حفیظ د وهاب ریاض شفارس کړو خو وهاب ریاض اوس د حفیظ شفارس نشي کولی. نو حفیظ ته چې کوم کانټریکټ ملاوېدو والو تقریبا ختمېدو واله دی. د وهاب ریاض چې کوم هغه تاسو سره الریډي ما ډسکس کو چې د حفیظ په شفارس باندې د پاکستان کرکټ بورډ چې پاکستان کرکټ ټیم چیف سلیکټر جوړ شو خو وهاب ریاض هم دغه سایډ نشي شته او وهاب ریاض هم محسن نقوي سره ملاقات کړی دی کېدای شي وهاب ریاض هم دغه چیف سلیکټر پاتې شي خو کوچ چې کوم دی حفیظ چې کوم دی هغه نه پاکستان کرکټ ټیم کلاډیان هم خفه پاکستان کرکټ ټیم کلاډیان چې کوم هغه هم مخکې هم بورډ ته د حفیظ حواله سره شکایت کړو. نو محسن نقوي نه غواړي چې حفیظ ته او تاسو سوای لکه تاسو هم کرکټ فینس څومره هم تاسو را سره خپل رائے په کمنټ کې شریک کړئ چې آیا حفیظ ته کوچینګ پکار دی کنه. زما خو چې کوم پوینټ اف ویو دی منم یو سړی د 40 سال کرکټ کوي یو سړی د ټول عمر کرکټ کوي کوچینګ بیل شي دی کرکټ کول بیل شي دی یو خو کلاډي وي خو کوچ نشي ثابت دی او یو مطلب اړو سب کلاډي وینه او هغه راشي خو کوچ ثابت شي بل د کوچینګ خپل کلاسز وي د کوچینګ خپل کورسونه چې به ته انګلند نه کې جی څنګه چې جنید خان چې کوم دی هغه د بالینګ کوچینګ حواله سره انګلند کې خپل کورسز کړی دي هغه سره راغله د پاکستان انډر 19 کوچ نو دغه رنګ چې ته کوچ جوړیږي ته هغه د لپاره خپل کورسونه کې خپل سرټیفیکیشن باسي لغې نه پس ایکسپیرینس پکې په لو لیول باندې. نو حفیظ څنګه داسې ډایرکټ د پاکستان انټرنیشنل کرکټ ټیم ته کوچ جوړیږي نه رستا ایکسپیرینس نه لري چرته کوچینګ کړي نه سره سرټیفیکیټ شته نه چرته کورس کړي دي. نو زما په خیال حفیظ خو نو پکار اوس ګورو چې راتلونکي کوم سټیپس دي. محسن نقوي صاحب ساخلي محسن نقوي د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن ټاکل شوی دی او سلیکشن هم شو نو سیټ اپ پرام شي خو محسن نقوي سره الریډي کانټریکټ ساين شوی دی. په دې ویډیو کې د اپډیټس ډیره زیاته مننه جی. والسلام.